تاسو دا وخت موږ سره د قومي وطن پارټۍ صوبایي انفارمیشن سیکرټري شکیل خان موجود دی. شکیل خان هم دغه تاسو پوښتنه کوو چې د قومي وطن پارټۍ په دې وخت کې کوم چې اپوزیشن کې دي او حکومت هم داسې طریقې سره روان دي چې بدامني د امن او امان حالت کوم خراب دي. د قومي وطن پارټۍ سم میشن دی په دې وخت کې د امن او امان په حواله باندې. اسلام علیکم. بنیادی خبره دا ده چې د صوبې کوم واکمن دي، د صوبې کوم برسایکیده طبقه ده، هغه دې ټیم کې د صوبې د امن او امان حوالې سره یا د صوبې د خراب د معاشي صورتحال په وجه باندې بلکل مکمل طور باندې خپل نظامي ځای ته کړي دي. د هغوی ترجیحات چې کوم دی نو هغه خپله اجنډا چې کوم د هغوی د مرکز سره د جنګ غړی ده هغې باندې هغوی کار کوي او د صوبې ټول معیشت یې چې کوم دی په خپل جلسې جلسې باندې هغه کوي. نن د صوبې صورتحال دا دی چې صوبې سره د لازمینو تقاضاوو چې کوم دی پیسې نشته. نن په صوبه کې د پنشن چې کوم دی نو رقم نشته، هغه ټولې پیسې دلته دغه صوبې معلومېدلي دي. ولس چې کوم دی نو هغه دونه تنګې ته راغلی دی چې د امن او امان صورتحال تاسو وګورئ، په هغې کې په ملک دننه او ولې په دې صوبه کې دننه چې کوم دی د جنګ صورتحال جوړ دی، افراتفري ده. داسې یو بېګانګي دغه صورتحال روان دي چې څوک د چا نه خبر نه دی، په لږو لږو خبرو باندې دا ټول فرسټریشن بنیادي طور باندې د بېروزګارۍ او د دلته کې د بدامنۍ او دا چې کوم د معاشي صورتحال دي د هغې وجه ده. او چې کوم د صوبې وزیر اعلی دی یا د صوبې چې کوم صوبایي حکومت دی هغه مکمل طور باندې د دې مسلو نه ځان سایډ نه کړی.